لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. میس کے قرآن مجید اصل خبر پرې خدا اوس لږ مشرکین راخکیخ تاغي په باب کې څه خبرې کوي او مسلمانانو ته سبای تنبیحات ورکوي. یقینا کسان چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم چرې فایده نشي ورکولی هغوی لا د هغوی مالونه او اولاد د دي من الله شیئا من الله من عذاب الله دا الله د عذاب نه څه څیز. دا ګوره قرآن باندې سوچ کوه د کافر مال او د هغه اولاد هغه د الله د عذاب د بچ کېدو باعث نشي جوړی. ولې د کافر دی او چې اولاد یې کافري بیا خبره ختمه شو. خو د یو مؤمن سړي د یو مؤمن ښځې مؤمن اولاد دغه په کار راځي که نه فایده ورکولی شي. پلار مړ دی مؤمن دی مور مړه ده او دلته مؤمن بچی لاس پورته کړي چې ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دا فایده ورکولی شي. مالی عبادات هم کوي نو پای کې هم چاته سو اختلاف نشته. اختلاف په بدنی عبادت کې ده. دعا نه علاوه بدنی عبادت کې اختلاف شته چې آیا دا ورسی که نه ورسی. یو خدای چې ثابت هم نه دی نقل کې ثابت نه دی ما سوا دعا نه دی ثابت. بدنی عبادات نه دي ثابت مړي دپاره. دا نه وایو کوم چې وایي چې لیس للانسان الا ما سعی دا غلطه خبره. او ما ویلي تاسو چلته کې لام د تملیک دی. انسان مالک نه دی مگر دا هغه څه چې د په خپله کړي. قرآن هلته نفي د ملکیت کوي نفي د فایدې نه کوي. دلته یو سړی نیک عمل وکړو د هغې ثواب پلار ته بخي مور ته بخي بل ته بخي بل ته بخي بخلی شي. دومره چې تفسیر روح المعانی کې لیکلي چې ولی الله ته نه بخي. د هغې وجه دا ده چې دا ممکن دا چې د په زړه کې ولی سره څه شرکي عقیدتي د داسې خلقو د عقیدت د معلومولو هغه وي ښه طریقه دا ده چې مونږ هغه ته ووایو چې ولی خو هسې الله بخلی دی که نه نیک سړی دی. نو ستا پلار یا مور نیا نیکه به ګنهګاري و د نسبي قرابت ته وجې او دارنګې د ضرورت ته وجې ستا پلار مور دې ته ډېر محتاج دی که ولی ورته ډېر محتاج دی. پلار مور ډېر محتاج دی. نو هغه وایي که د پلار مور ته دا منتقل کړو نه مونږ به پوه شو چې او دا سړی د ده عقیده خرابه نه ده او که نه منتقل یې نه که نه مونږ پوه شو چې دا داسې ګپ لګوي دا نظر د غیر الله دی بل څه مطلبونو ته دی اخلي. تفسیر روح المعانی ګورئ بالخصوص دا ځایونو کې هغه ډېر بصیرت پیدا کوي او د خپل علاقې د خلقو چونکې هغه هم د عراق دی که نه هلته کې دا شیزونه داسې لکه څنګه زمونږ علاقو کې چې دي. دلته هم خلقو بدعات خوارې کړي دي هلته هم بې شمېره بدعات. لن تغني عنهم اموالهم چرې نشي لرې کولی د هغوی نه یا فایده نشي ورکولی هغوی له د هغوی مالونه او اولاد د دي من الله شیئا د الله د عذاب نه څه څیز. اولئک هم وقود النار او دا خلق خشاک دی د اور کداب آل فرعون والذین من قبلهم. داب حالت ته وایي د دې نه مخکې دأبهم محذوف رو بس دې ته مونږ وایو مآلو آل فرعون. دنیایي عذاب پته ورښیي دا چې الله فرعونیانو سره څه کړي. حال دی پشان د حال د آل د فرعون دی. هغوی هم راوتي د نبي په مخالفت کې الله غرق کړل. والذین من قبلهم او دا کسانو چې دې نه مخکې وو لکه عادیان شو سمودیان شو مخکني امتونه هغوی هم د انبیاو خلاف کې کارونه کول. کذبوا بآیاتنا هغوی هم تکذیب کړو زموږ د آیتونو فاخذهم الله بذنوبهم اخذ خو یا نیولي محاورتا یا د هلاک په معنا والا نو هلاک کړل الله هغوی بذنوبهم د هغوی د ګناهونو د وجې. ګناهونه ډېر ناکاره څیز دی ګورې دا سړی تباه کوي. والله شدید العقاب الله سخت سزا والا دی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم دا مآل المشرکین دی.
مخکې د سابقه او خلکو نمونه او اوس د مشرکانو نمونه. وایا کسان ته چې کفر یې کړی دی ستغلبون تاسو به خامخا کمزوري کړی شئ وتحشرون الی جهنم او خامخا جمع به کړی شئ جهنم ته. وبئس المهاد ډېر ناکار دی ځای د ډډې لګولو یا المهاد الذي مهدتموه لانفسکم ډېر ناکار دی هغه څیز چې دي ځان له مخکې تیار کړی دی. مهاد هغه ځای چې دي تیار کړی دی الذي مهدتموه لانفسکم. قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا واقع د بدر ته مختصر اشاره. رمضان 2 هجری کې دا واقع شوی ده. قد کان لکم آیة بدر اصل کې د یو سړي نوم دی او دا بدر یو ځمکه وانه ته بیا بدر په میدان هغه کې یو کوی او هغه د بدر کوی شو. نو د بدر میدان د بدر کوی دا ټول لچای دا د بدر کاکا دی. ته کبي خان ته چې په خوا مونږ تلو وسو سړی نشته خو گنجی رټ په ورته وي مشهور رټ اچھا ته پته نه گنجی کم ځو سو کو خدا شهرت اومي یو سیز میدان بدر دارنګي او بد بدر دا ټول هغه بدر ته منسوب دي. دیکھیں اختلاف نه چې دا اختلاف دی بګي یقینا نشته هذا پر آیتن یو نخافی فئتین په دوه ډلو کې التقطا کله چې ول سره مخامخ شوي دوه ډلې دي مختصر ذکر کی قرآن. فئتن تقاتل فی سبیل الله یو ډله هغه ده چې هغې جنګ کو په لار د الله کې او د هغې ذکر مونږ کړو مخکې تفصیلا به وروسته وایو. هجرت چې کله وشو نو مشرکین په دې ډېر خفه وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د لاس نه روغ ولې لړ هغې نام سلوخان یې ښه وکړ سراقه بن مالک بن خصعم رضی الله تعالی عنه هغه رسېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مشهور خبرې چې کېږي هغه د هغه کېږي که نه خو زموږ عالمان دومره ظالمان دي چې دې چېرته هغه ته رضی الله عنه نه وایي هغه مسلمان شوی ته رستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د کسرا د کنګن اچولو پیشنګویي ورکړې وه نیمګړې خبرې مه کوئ خلکو ته د کفر حال ذکر کې نه بیا رستو ښایه ورپسې سمدستي چې دا رستو صحابي دی د اسلام قبول کړی دی ایمان قبول کړی دی رضی الله تعالی عنه. سیدنا ابو سفیان حال و بیان کې ټول خلک ابو سفیان وایي چاونه وایي چې رضی الله تعالی عنه هغه اسلام قبول کړی تبه د پلار یې وجلی ته چا چې دشمن هغه معاف کړی دی نو زما ستا پکې څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کو الله معاف کو صحابه کرامو معاف کو دا ښځه هندا رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړه خلکو دروغ نه صبرېږي جی هنده چې کوم دی نو هغې د سیدنا حمزه جګر شبو کړو هغه خوله کې اچولی و بیا یې وغورځوه دا کیسې را ټول علما یې کوي ممبر باندې صحابه مبارک ډېر بې احتیاطي ده لوی لوی خلک یې لیکي لوی لوی کتابونو کې لیکي ته دا حدیث ته پوره ووایه دې پسې څه لیکلي د حدیث کې دا لیکلي ورپسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویلی شو چې دی په چکونه ډېر ولګول خو وې نه خوړی شو نو تو یې که نو ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الحمدلله الله د حمزه سهسا جهنم ته بونتلخ د دې حدیث مطلب شو چې هنده څه ده هغه جهنمی ده حاله او صحابیه ده دا دومره غټ ظالمان دي دا علما چې دی له حدیث په صحیح او په ضعیف پوهېږي نه په وضعي باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش دامن تاسو ورته څه وایې پښتو کې خواښې دا خواښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور نوم یې څه دی आवाज़ पूरा ना रजी नो में सर है रमला बिनते अबी सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हा अरे मोड़ तक खुदी गुनाह आए जदा सैयदना मुआविया प्लारो मोड़ दी और दे द्रेवाड़ो गुनाह याद आए जदा यजीद गलते पदी और तपा बस नोर से नहीं था
یزید چونکہ سیدنا معاویہ زوی دے اسا غلطی کړی دي نو دا غلطو ذمہ دار سیدنا معاویہ دے دا خزرہ او دارنګې هندا او سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه دا ټول ګند دغه نه جوړ شوی دا روایت خو صحیح نه دی او بل چې تا صحیح حدیث ویل چې سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه د کفر په حال کې هغه څه ویلو چې دا مونږ کړی دي هغه ویل څه خلقو د مړو مسله کړی ده څه خلقو د مړو مسله کړی ده مونږ د دې وینا نه ده کړې هغې په دې پوهېدل چې دا کار غلط دی دا صحیح حدیثو کې موجود دی ځان له مزاج دا جوړ کړه چې حدیث طرف ته ځئ صحیح حدیث ته ځئ کم کتابونه چې هغه وروستنو خلقو لیکلي هغې باندې اعتماد مه کوئ تر کومه چې دا اصل کتاب کې نه کتلی مشکات کې بې شمېره اخطا داسې راغلي دي او بیا کتابونه لکه ترغیب و ترهیب باندې مشتمل کتابونه چې په کې ډېر څیزونه دا هیڅ غلط دي اهل علم له پکار دی چې هغې په دې باب کې ذمہ داري خپله وښیي خلک به ډېرې خبرې کوي مال مجموعه لیکئ دا ما باره کې ډېرو خلکو ویلي دا د حدیث منکر ده ته راځه دا د انکار حدیث وښیم منکرین حدیث خو موږ سره مه نباسو ای ته کافر وایو خو موږ تا ته ښیو چې حدیث صحیح جدا څیز دی ضعیف او موضوع جدا څیز دی د صحیح حدیث په دفاع کوو او چې کم حدیث غلط دی موضوع دی منګړت دی هغې نه به انکار کوو کم سړی چې د صحیح حدیث نه انکار کوي هغه موږ مسلمان نه ګڼو دا د هر چا خپل یو خواهشي هر سړی هغه څه وایي کم چې د هغه په علم کې الناو یترشح بما فیه یو سړی چې د کومې خبرې علم دی بس هغه وکړي نو چا تپوس خو نه کوي چې ستا څه مطلب دی دا لومبنی جنگ د دې غزوه بدر د دې سبب مشرکینو جوړ کړو تاسو سره که نور څه نه نو کم سے کم سیرت النبی د مولانا شبلی نعمانی راواخلئ هغه وګورئ کې به تاسو ته اسباب معلوم شي ډېر تفصیل سره کتاب دا لیکلی شوی دی او زما په نظر کې د مولانا شبلی نعمانی د کتاب نه بهترین کتاب اردو کې تر اوسه نه لیکلی شوی دا جدا چې هغه بعضې موضوعات رد کړی نو مولانا محمد ادریس خان دهلوي پای گرفت کړی یې ښه نه دي کړي زموږ د عالمان نه پوهېږي به دی دي د مولانا ادریس کتاب له ترجیح ورکوي تا یې کتلی نه دي ما د هغه یو څیز کتلی دی مولانا محمد ادریس خان دهلوي محدث دی بے شک نشته وګي لیکن هغه د صحیح او د غلط تمیز نه کوي د صحیح او د ضعیف او د موضوع تمیز نه کوي د شبلی غلطی دارا دی پنیز سے هغه په دې کې تمیز کړی جداوالی کړی لکه مشهوره قصه تاسو به ټول بیانوئ چې کله رسول الله صلی وسلم غار سور ته لاړ نو هلته کې دغه جال اچولې وه مرغۍ او فلانی شی او فلانی شی او دروغ دی قصه خلک کوي بس قصه بې شمېره دروغ دي دې ته موږ ځان ټینګ کړی خلک لیکي زما اساس کې دا خو بې اساس نه دی چې تاسو دا بې اساس ګڼئ دا غریبانان په بې اساس پوهېږي نه بې اساس موضوع ته وایي دې ته نه وایي چې کتاب کې نشته کتابونو کې ډېر څیزونه دي ضرورت ته دې خبرې چې صحیح د هغې نه چاڼول دي خلقو ته ښودل دي د دې عام روش نه روزئ دا ښه طریقه نه ده بس لنډه خبره ده من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار څه جواب به کوې قیامت ورځ کم سے کم ذمہ داری خو لږه پوره کوي مولانا ادریس خان دهلوي ډېر لوی سړی دی څوک انکار کولی شي لیکن هغه چې کم رد کوي د مولانا شبلی درست نه کوي الا ماشاءالله دو درې ردونه ویټېږي شبلی ډېر لوی کار کړی دی نهایت داسې کار یې کړی چې اردو کې دی مثال نشي پیش کړی ضیاء النبی کې چا لیکلی دی کې دومره کمال نشته هغه یو بریلی عالم لیکلی دی به زموږ د هغه ضیاء القرآن هم راوړو خو تا ته بیا هم دا وایو چې د هغې کتاب د ضیاء النبي لومبنی جلد او آخري جلد دا لازمه وګورئ مونږ تا کې تعصب نه پیدا کوو دا لازمه وګورئ ضرور که تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصائص ګورئ د هغه د معجزاتو تفصیل ګورئ یا د مستشرقینو د اعتراضاتو جوابات ګورئ او د ضیاء النبي لومبنی جلد او آخري جلد خامخا وګورئ منځ کې مه ګوره خیر ده دا به ډېره فایده درکړي تعالی
اردو کې د باب کې ډېر کم کتابونه ډېر کم دي ښه کتابونه. الرحیق المختوم له خلکو انعام ورکړی دی، هغه د انعام مستحق کتاب نه دی، او صرف په دې باندې انعام ورکړی چې هغه کمیټي کې به الحدیث بس هغه کتاب چونکې الحدیث لیکلی که نور څه چل نشته، که څه داسې شی نشته چې د سړی تحقیق وایي. روا روی کې یو کتاب لیکلی دی، بس ښه کتاب سیرت النبی دی د مولانا شبلی نعمانی رحمه الله. هغه دا کمال هم کړی چې کم معجزات صحیح سند سره ثابت دی هغه جدا لیکلي، او چې کم غلط موضوع سند سره هغه جدا لیکلي. ډېر د کار کتاب دی. او بل چې دا کوشش یوازې د هغه نه دی، په دې کې مولانا سید سلیمان ندوی د هغه ملګری دی. سید سلیمان ندوی د شاه نورشاه کشمیر رحمه الله شاګرد دی حدیث کې. یې وجه دغه ده دغه حامش چې ګورې نه کې بېشمېره حوالې دي، او چې کله خپله حواله ولیکي سره سین ولیکي، سین باندې سلیمان. زمونږ خلک د کتاب په اهمیت نه پوهېږي، که چا سره یې نو ګوري نه. د هري پوري عالم یو کتاب لیکلی دی، الورا پکې راځي، امام الورا دی که څه دی، سید الورا د دروغ بوجه ده، بے انتها دروغ جنې خبرې دي پکې. چې کوم صحیح حدیثي لکه سحر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې د خپې اړه مې کړي، دا د معتزله کار دی. دا به وایو مونږ انشاءالله خپل ځای کې چې کله ورسو. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ د کفر په حال کې دا قافلې مشر لال تجارت غیو کو اسلحه واغسته واپس راتلل، او دا غي خیال لاو چې په دې باندې مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا مرګ سره جنگ کوو. قرآن رسول سره واقعات لګي دا دلته اختصار سره خبره کوي چې تاسو د پاره په دې کې یو نه خدا فیاتن تقاتل فی سبیل الله، یو ډله داسې ده چې هغې قتال کو د الله په لار کې، و اخرى کافرتن، او بله ډله کافره وه. دا مشرکین مکه دي، یرونهم مثلیهم، دلته خلک ګڼ تعویلات کوي. لیدل دی مسلمانانو، یرونهم مثلیهم، لیدل دی هغې دوچن خپل دوچن د هغې مختلف معنی کوي. لیکن امام راضي وی الاصح فی تفسیر هذه الآیه ان الرائین هم المشرکون. زیادہ صحیح خبرات دے آیت تفسیر کے دارا چې رائین کتن کے مشرکان دی، والمرئین هم المسلمون، او سوک چلی دلی کی نا مسلمانان دی. معنی ویسے ہی ان المشرکین کانوا یرون المؤمنین مثل عدد المشرکین، مشرکان و مسلمانان د خپل ځان دوچن لیدل. دیکھیں حوصلہ ورکول دی اصل کې مسلمانان اللہ مسلمانان جنگیدون کی 313 دی، جنگیدون کی دی 313، لیکن اصل مقدار خدا کا نہ دے، اصل مقدار خدا نے 15 ډیر دی. ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمت تقسیمو نا 15 ولې پکې هم غنیمت ورکړل دی. ناصل کې هغې ظاهر سکرین باندې نه ښکارېدل، دا هغه پټ پټ غیر چاپېر چې کوم مرګري دفاع کوي یا مورچو باندې هغه خلق دی. په دې وجه صحیح مقدار چې دی 318 یا 319 دی، 313 نه، 318 یا 319 صحیح مقدار دغه دی. کتابونو کې وضاحت سره لیکي، دا هغې نمونه هم لیکلي. دا 313 باقاعده میدان کې جنګېدونکي دي. خو یو سړی چې میدان کې جنګېږي او بلې یو ځای او بل ځای او بل ځای کې دفاع کوي، نو ته به ته مجاهد وای که به نه وای؟ مجاهد نه. هر ځای کې کمې پرېښې د خلکو، اصلاح وکړه د خلکو کا. داسې ووایه چې 313 مجاهدین دي ښکاره جهاد کوونکي، او دا باقي 15 چې کوم دي دا هم مجاهدین دي، لیکن دی په عملی جنگ کې دغلته یې سکه نو دی ځای په ځای ناستو دې لپاره چې پټو ځایونو باندې چېرته د بار نه حمله ونشي، نو هغه مجاهدین دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له باقاعده برخه ورکړې ده، مال غنیمت کې هغې له حصه ورکړې ده. واخرى کافرة، بل ډله کافره وه، یرونهم مثلیهم، یرون
لیدل دے مشرکینو هم دا مسلمانان مثلیهم دوچند خپل دوچند دی لیدل. نو مسلمانان مونږ ویل 318 دي، جنگیدونکي 313 دي او کفار 1000 دي. نو چې کله د کفارو دوچند شي نو څو وشي 2000. نو دې کې د هغې حوصله کمزوره شو، دې کې د هغې حوصله کمزوري کوي چې کفارو مسلمانان خپل دوچند لیدل، یعنی 2000 لیدل. او دا اقرب دی د مسلمانانو د مضبوطوالي دپاره. نور تاویلات خو کوي ټول خلک، تاسو به درسونو کې ویلې میخ. خو امام راضي وایي دا صح تفسیر دی. قریبا من 2000 او مثل عدد المسلمین. دوا آپشن هغه وایي کومې چې غوره کړی نه دغه دی چې تقریبا 2000 یا مثل عدد المسلمین د مسلمانانو دوچند 313 په 626. وذالک معجزون، او دا معجزه ده دا الله نه چې سړی یقین ساتي که نه نو بیا د ښه معجزې ساتل پکار دی. دا 2000 والو ډېره ښه ده. په دې د مسلمانانو حوصله مضبوطیږي او د کافرانو حوصله پې کمزوري کېږي. الله د څه مشکال نشته په دې. البته الفاظ داسې چې پای کې د دواړو گنجائش شته دی. رای العین په لیدلو د سترګو ښکاره لیدلو باندې یعنې حقیقتا داسې نه خدا حوصله په دې مضبوطیږي او کمزوري کېږي. والله یؤید بنصره من یشاء، الله تایید کوي په خپل امداد چاله چې وغواړي. یقینا په دې کې خامخا عبرت دی للابصار دپاره د عقل والو. کوم چې بابصیرت خلق دي د هغې دپاره په دې کې عبرت دی. زین للناس حب الشهوات، دا تذلیل ښیي د دنیا چې دنیا دومره ښه شی نه دی، دا ډېر کمزوره شی دی. تزیین پیدا کړی شوی دی. زین للناس تزیین پیدا کړی شوی دی، ډول پیدا کړی شوی د خلقو دپاره. څه سره حب الشهوات، حب مینې ته وایي، او الشهوات څه ته وایي؟ دا هغه لفظ دی چې خلک یې پښتو کې څنګه وایي، عربی کې مغه شانتې وایي. نو ځان ته یې مسله مشکل جوړه کړه. عربي لفظ د پښتو لفظ نه جدا کړه. پښتو اردو کې شهوت جدا سے ده، عربی کې شهوت جدا سے. شین ہے یہ اصل کې هغه څیز ته وایي چې هغه ستا اشتها پیدا کړي، هغه خوراکونه چې هغه شهي وي، شوق پیدا کوي. دا اصول دي د طب چې کله ستا یو څیز ته شوق نه کېږي نه مه خوره. زموږ د خلکو خو عادت دی که نه ډوډۍ به خوري ماسخوتن به خامخا خوري، ړی نه کېږي خو به خوري اوس ونه وړي مې خوره که. هلته ورته تاسو حدیث جوړ کړی دی چې ماښام ډوډۍ خوري نو زر نه کمزوري کېږي، زر نه بوډا کېږي. اچھا وایي چې زر نه بوډا کېږي، دا حدیث دی. ځان حدیثونه جوړوه بس. کم چې فطري مسائل په کې الله او رسول تا نه پابند کوي. خوراک ستا یو فطري مسله ده. الله او رسول تعالی دې پابند کوي چې حلال لستا خوراک دا ستا خوراک دې حلالي، چې کله ته خورې نو ستا لاس دې پاکي. نوړی به وړه اخلي، خپلې مخې نه واخلي، بسم الله به وایي، آخر کې به الحمدلله وایي. بس دکه شریعت پابندي لګولې دی. خو نه وایي چې ته پلان کې ټایم خوراک وکړه. سار یو سړی پاس یو چای ته ډوډۍ ته اړه نه کېږي نه خوري. دا ټوله تخمې شکار دي. ښه تخمه باندې بدهضمي، خامخا سار به 3 پراټې خوري چې نقصان در کوي، مې خوره بس څه لی خورې. شهي هغه څیز ته وایي چې کله انسان هغې ته خواهش پیدا شي، او دا خواهش پیدا کول د جګر کاري. جګر چې یو څیز وغواړي ته په مخ په بوازه خوله بیا غواړي، او چې کله جګر نه غواړي نو بیا انسان خوراک نشي کولی. چې کله انسان ړه نه کېږي دی خوراک بالکل نه کوي. نو بار کې شین ہے یہ لرازو چې دا شین ہے یہ څه شی دی؟ شهوات دلته کې څه شی دی؟ دا د مشتهات په معنی باندې دی، مرغوب پسندیده. امام راغب لیکي قد یسمى المشتهى شهوتاً، مزیدار چیز ته قرآن کې شهوت وایي. دا پښتو شهوت نه دی.
دې نه صوفیا ځان لا خپل یو شی جوړ کړی چې یو شی ډېر خوښ نه کې اوبه اچو پوه په دې نفس غټي نفس نه غټي یا څه ښه وینه چې کوم دی هغه په ښه خوراک کې کوم انسان کې چې ښه وینه یک نمبر د هغه دماغ ډېر اعلی د هغه اعصاب هم مضبوط یا ښه اتباع د قرآن و سنت کولی شي جهاد کولی شي منډه کولی شي شپه رڼولی شي د الله لار کې ودرېدی شي د شپې عبادت ته ودرېدی شي چې رینګه رینګه کوي که به څه عبادت وکړي د ځای مې خپه خوږېږي د ځای مې سر خوږېږي د ځای مې ملا خوږېږي د دې وجه دا چې وینه خالص نه ده د هغې د وجه اعصاب برباد شوي دي د دې خامخا مریض مسلمان خوښي مسلمان روغ رمټ ښي چې د هر چا خدمت کولی شي جهاد فی سبیل الله کولی شي روژه نیوی شي اوږد عبادت کولی شي سړی چې کله بیمار شي بوډا شي او بیمار شي دا د هغه دپاره فایده ده ځکه چې ځوانۍ کې کوم ګناهونه شوي الله ته یې غریزوي خو ځوان سړی هر وخت چې خپې ځان پسې راخي که نه دا خوند نه کوي دا ولې دې معنی غلطې ښیي الشهوات مزیدار څیز ته وایي دې ته فطري محبت وایي زوینا تاسو پیسې خوښوي که نه خوښوي خوښوي ته ګناهګار یې به دی نه ښه کور اعلی دا د هر چا خوښي ښه لباس د هر چا خوښي دا خو ممنوع نه دی دا ډول لیکلی شوي دی که الله تزیین پیدا کړی هر سړی غواړي زما ښځه دی ښایسته وي او هره ښځه غواړي زما خاوند دی ښایسته وي ګناه دی ګناه خو نشته زوین للناس هغې له به ترجیح نه ورکوي په دین خبره دغه ده که ستا ښځه توره ده او که سپینه ده خو د الله او د رسول په مقابله کې ته د هغې خبره منې او د الله او د رسول نه منې نو تا ګناه کړی دی تا ښځې له ترجیح ورکړه دا ښه نه دي کړي زوین للناس ښایسته کړی شوی دی خلقو دپاره ښایسته کړی شوی دی خلقو ته حب شهوات مینه د مزېدارو څیزونو سره شهوات مزیدار څیز سره د انسان مینه وي ته چې لړ شي یو قدرتي سیندری ته وګورې که نه یو ځای کې ښه شینکۍ مزیدار دنګ دنګ چنارونه وي بالفرض د پاس نه اوبه راغړي ښکته یو اواز کوي سړی چې هلته ورسي دماغ یې دمه شي وي چې اوده شوی اوس او فطري مسایل دی لیکن عیب خو نشته دی الله چې کوم حسین و جمیل انسانان پیدا کړي دي ځناور یې پیدا کړي دي مقامات یې پیدا کړي دي دا ډولي کړي شوي دي دا الله پیدا کړي اوس که یو سړی په کې شرعي حدود مات کړي ناګناه شو نور دا ګناه خو نشته تاله یو سړی د 500 روپو نوټ درکړي ریپړ غوندې او بل یو سړی چې کوم دی تا نه هغه واخلي چې بھائی دا داسې واخله که چې په دې باندې ګوته غوسېږي نو ستا به کم یو خوښي ګوته غوسېدونکی که ریپړ حالای چې کار دواړه یو کوي دا انساني مزاج دی او دا تزیین الله پیدا کوي تزیین کې تاسو ته مخکې ما قسمونه خولو کله تزیین شیطان پیدا کړي لکه دې صورت کې به رستو وایي چې شیطان کفار و مشرکینو ته د هغې اعمالو کې څه کړو تزیین پیدا کړه ولې د رسول مقابله کې ودرولو نو هر تزیین شیطان نه پیدا کوي دا فطري مسائل دی الله زموږ سترګو کې زموږ غوږونو کې دا قدرتونه طاقتونه اچولی دي یو ځای چې شور کېږي ته په خوشحاله نه پرې بد لګي خو که یو قاري خوش الحان ډېر مزیدار چې ستا دماغ ته د هغه تلاوت غورځېږي نو ته څه وایې بیا چې دا دې وي که نه دا مشتهي دی دا الشهوات دي دا هغه مزیدار څیز دی چې الله زموږ په مزاج کې اچولی دی یا خوش الحان سړی لګیا دی دې ته خوش الحاني وایي او همدغه دوه کسان په تیزه تیزه خبرې کوي دا وایي لکه څه شور ته جوړ کړی یم دا الله پیدا کوي زوین للناس ډولي کړی شوی دی خلقو ته حب شهوات مینه د مزیدارو څیزونو سره مرغوب او پسندیده څیزونو سره مینه الله پیدا کړې ده من النساء د ښځو نه ښځه د دنیا د ټول نه لوی نعمت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدنیا کلها متاع دنیا چې کوم دی دا ټول متاع د سامان دی او د دې ښه سامان چې کوم دی المرأة الصالحه
خزره نیکه خزره نیکه خزه ځان هغې ته وایي چې ما منځونه ډېر کړي دي هغه ستا خپله مسله ده که مونځ کوې وکړه که نه کوې مه کوه خو د ښځې صالحیت دا دی چې هغې نه خاوند رضایي خاوند چې هغې ته وګوري نه خوشحاله شي خاوند دې خوشحاله شي ښځو کې دا شیخي ډېره وي چې به عبادات ډېر کوي لیکن د خاوند د رضا هغې سره څه نشته دا کمی دی دا پوره کول پکار دي عبادات به هم کوي د بچو خیال به هم ساتي خپل خیال به هم ساتي لیکن ټولو نه مخکې د خاوند خیال به ساتي او بعضې احادیث کې ډېرې سختې جملې راځي یو ښځه داسې چې خاوند تنګ کي بالفرض رضی کمال ته حور وي حور دا حور خیرې شروع کړي الله هغې ته اطلاع ورکړي چې دا چل شوی دی دا ورته خیرې شروع کړي چې ته ولې دا چل کوې دنیا هغې کې قرآن نساء مخکې کړل د نساء نه بغیر د انسان ژوند نه تېرېږي د ښځې نه بغیر ژوند نه تېرېږي د ښځې هم د خاوند نه بغیر نه تېرېږي او د خاوند هم د ښځې نه بغیر نه تېرېږي دا د ژوند دوه پایې دي دا به یو شانتې رواني دا نه چې ښځې طرف دنګ دی یا د خاوند طرف دنګ دی دا به یو شان دي والبنین او د زامنو نه زامن د چا نه خوښ د هر چا خوښ چاله الله ورکړي چاله ورنه کړي خو دین د الله کار دی چاله چې نه ورکوي نه دی مطمئن شي چې الله نه راکوي لیکن به د هغه څه حکمت دي ډېر خلک یې زامن یې چې راورسي دا بیا بدماشان شي یعنې زامنو په وجه غرور کوي د اولاد په وجه غرور کوي دا ښه خبره خو نه ده دا زامن الله درکړي دا نه یو ټایم کې اخیستی هم شي بیا اولاد مونږ سره د الله امانت دی د دې امانت به خیال ساتل پکاري د دې صحیح تعلیم صحیح تربیت دا ذمہ داری ده داسې خبرې نه وي چې یاره کنده اولاد دی بس لوی وخت اولاد د دربو په شان مه لویه وی د دې خیال به ساتې خیال دا مطلب چې روانېږي ورته دا مه کوه زنانو کې دا بیماری ده چې دې ماشوم ته مه کوه نه وایي مه کوه ورته وایه دا کار وکړه دا مه کوه دا داسې کوه دا داسې مه کوه دا اول نه چې دا شروع شي بیا څه وي چې دا اول نه پړې ورچولي بیا کار خراب وي والقناطیر المقنطره قناطیر خزانه المقنطره جمع کړي شوی خزانه جمع کړي شوی من الذهب والفضه د سرو سپینو هر چا خوخي که پتا نه یو خزانه په هي چې پې کې یو 2 کرب روپۍ بالفرض مطلب جاره خیراتی ورکه ټول نمخ کې راغلی چې دا معمول ده دا فطري مسائل دي دې کې څه مسله نشته ګناه نشته وګ والخیل المسومه او دا سونو نشاندار سره اس نشاندار اړه خولي کنه تلو کې مخېسته ښکاری او بیا دې اس کې خپلم قدرتي او تبختوري کنه یلوي بګي اجه کله هغه ټکا ټکا شروع کی دا هغه 60 ته ګور خپو ته ګور انداز ته ګور لوی بګي ښکاری الله دا انسان د خوشحالولو لپاره دا کړی دی چې انسان په خوشاله شي ولنعام ډنګر سره د باندې خلکو غوامي خوخي چا غړي وي خوخي چا سوې خوخي دا انساني مزاجونه دي کم دی نه شروع کړو کم دی دراوس دا شهوت یو دغه سوچ کړی هغه سوچ نه دی الله بنده مزیدار سیز دار چا خوخي د چا میخه وغانې خوخي د چا بل څه د چا بل والحرث د چا فصلونه خوخي ډېر شین باغ دی ډېر ښکلې میوې دي پکې دا قرآن مونږ ته وښودل چې خلقو ته دا ښکلي کړي شوي دي ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان دی د ژوند د دنیا د دنیا د ژوند سامان دی هر سړی دا غواړي چې زما دی نو دا بوزي آخرت ته پکار دا چې مونږ د آخرت دپاره کوشش وکړو دنیا کې به یا ملاویږي یا نه ملاویږي دنیا کې که سړی د آخرت د ګټې کوشش وکړي نه الله یې وله ورکوي والله عنده حسن المآب والله سره ښه ځای د ورتلو وایا انبئکم بخیر من ذلکم دا بشارت دی آیا اخیم تاسو ته بخیر من ذلکم غوره د دې نه د دې نه یو غوره کار درته وښیم دا کوم چې تاسو مشتهیات دي مزیدار څیزونه خوراک دی یو څه دی بل څه دی دې نه غوره درته وښیم
اخو خیخو اول شرط خیخ للذین اتقوا مانا امام راضی کئی کہ التقوی عبارت عن اتقاء الشرک، تقوی دا عبارت تے دا شرک نہ بچ کے دو. وذالک لأن التقوی صارت فی عرف القرآن مختصة بالایمان، وجہ دارا چہ دا قرآن پا عرف کے تقوی ایمان پورے خست. یو کافر سڑے دے بالفرض اگر غلانے کی اتواتا متقی ویسا نا، دا ایمان عرف دارے، دا قرآن عرف دارے چہ تقوی ایمان سر تر لے دا پہلے پار آگا دیر آیتو نویلی للذین اتقوا دا پار آئے کسانو چیزانے بچ کڑے دا شرکنا، اتقوا الشرکا یا اتقوا عن الشرک عند ربهم دا دی دا رب سرا اغس شیر خیر جنات تجری من تحت الانہار، جنت ندی بیگی داغی دلان دے والے ہمیشہ وہی پائے کہ وازواج مطہراتن ہو جوڑے پاک صافے ورضوان من اللہ اور رضا منتے آدھا اللہ دا بگے لوے نعمت تے واللہ بصیر بالعباد واللہ لدن کرے بندگان اللہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تا اللہ بندگان خطول دی کہ کافر دیو کہ مسلمانان اگر پیدا کر دی دلتا آگا نہیں مراد ٹول آکسان چیغی وائی اے زمونگ ربا اننا آمنا یقینا منگ ایمان راوڑ دے فاغفر لنا ذنوبنا نو بخی منگ تا زمونگ گناہونا وقنا عذاب النار و بچساتے منگ دا عذاب دورنا الصابرین والصادقین والقانتین. الصابرین دا صبر کا ان کی دی، رشتہ و ان کی دی، والقانتین قنوت کا ان کی دی، عاجز کا ان کی دی، والمنفقین و خرج کا ان کی دی، والمستغفرین بالاسحار اب استغفار کا ان کی دی بالاسحار پر سبا کے. حدیث کرائی سیدہ عائشہ تپوس کو چدا سنگ دا گناہوں نہ بخنا غواڑی اگر یہ نا گناہ نہ غواڑی ټول شپه عبادت کړی نو بیا وایي چې ربا دا زمانه قبول کړي د کوتاهۍ نه بخښنه غواړي چې هسې نه دی کې مې څه کوتاهي کړي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط. دویم باب د 50 آیت پورې ځي. په دې باب کې اول دلیل وحی دی شهد الله. امام راضی معنی کوي بین الله، اللہ وضاحت کرے دے خبریں انہو لا الہ الا ہو. در قرآن تعبیرات تھی رسو صورت بنی اسرائیل کی بھئی وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. توحید جدا جدا تعبیرات تھی. شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا تعبیرات جواہر القرآن مقدمہ کی لکھ رہی کہ توحید نہ قرآن کم کم تعبیرات کی. تنشیط الاذہان کے شیخ محترم لکھ رہی ہے توحید نہ کم کم عبارات تھی قرآن کے، کم کم تعبیرات تھی. شہد اللہ اللہ گواہی کئی، اللہ فیصلہ کرے دا، اللہ اعلان کرے دے، اللہ وضاحت کرے دے خبرے چ لا الہ الا ہو نشتہ لائق دے بات مگر اگر نہ سوا بل سوک نشتہ. والملائکۃ وشہد الملائکہ اور گواہی کئی ملائک، وشہد اولو العلم اور گواہی کرے دا علم والا قائما بالقسط. تدیات لان دے امام قرطبی لکی فی هذه الآیت دلیل علی فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. تدی آیت نہ معلومی کہ علماء سمرا اشرف خلق دے. فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله تعالی باسمه واسم ملائکته كما قرن اسم العلماء. کدا عالمانو د قرآن نا بل سوکوے دا سے چ ډیر اشرف دے نو قرآن بدا غنم لکلے ملائکو پسیخ. لیکن اللہ خپل نوم اول ذکر کا شہد اللہ نو بیا غی پسے عالمان لکل والملائکۃ ملائک نو بیا و اولو العلم علم والا. مطلب قرآن دا علم دغه فائدہ دا دا منطقی عالمان نه یادی یہ تو اللہ نہیں معلوم یہ دا اللہ نام سے شے جو کڑے دا قرآن و حدیث عالمان یادی. انسانی علوم نے نہیں واقف نہ خلق غت عالم نہ ہوئی.
دا قرآن اصطلاح دا چې کوم سړی له قرآن نه ورځي هغه عالم نه وي. اولو العلم نه مراد هغه اهل علم دي چې هغه د دین نه واقف دي. ابن کثیر یو ځای لیکي چې بعض خلق هغې الله پیژني او د الله د احکامو نه واقف او رضا باندې پوهېږي، په دغه علما دي که نور څه کوي. او دا الله گواهی پیش کړي، گواهی خپله پیش کړه، گواهی د ملائکو پیش کړه او گواهی د اهل علم پیش کړه. پس شي باندې په لا اله الا هو باندې. نن چې یو سړی عالم نه به د لا اله الا الله مخالفت کوي که ملګرتیا وکړي، آیا هغه به شرک ته بلل کوي که د شرک رد به کوي؟ قائما بالقسط، دا یو عقلی انداز دی. قائما بالقسط منتظم دے انتظام تو وہی قیام. القیوم تا وی صورت اول کے کر قیام انتظام تو وہی. تو فقہ دی کتابوں کے مسئلہ لکھلے دا چکلے جنازہ وشی جنازہ نو لا یقوم بالدعاء، لا یقوم بالدعاء. دا غیر خلق دا معنی لی جی پہ اولاڑے پہ دعا نہ کر. ذکر حقا تو یہ کہنے جو دعا کو دا دی عربی دانی دا لا یقوم بالدعاء دا مطلب چې انتظام د دعا بنه کوي. جنازه چې وشي اے پسې سمدستی انتظام د دعا مکو. کته دا هغه د وارث نه اجازت اخلي، نه اجازت والا خدا ورته مکو چې دعا وکړو او تا اوسو کړه کنه بیا څنګه اجازت واخله بشک، لیکن د دعا انتظام مکو، سنت خلاف مکو. سنت اوس داری چې جنازه شو نو مړی سره لړ شي. دلته کې عجیب عجیب رواجونه دي که نه. د اګره کې زوم بره بټخې لګي خدای خلقو دا طریقه دا دی. خو هم نږدې نږدې هم دا څیزونه را رسېدلي دي چې کله مړی اوسي که نه د جنازهګاه ته نو امام صاحب به تقریر شروع کړي. وی تقریر کافی اوږد تقریر شي، ګنټه یو نیمه ګنټه تقریر وشي، نو بس بیا جنازه وشي نو مړي سره څوک نه دی. 10-12 کسان لړ شي نو خلک خیرات لره ځي. دا عجیب و غریب بدعت دی. خیرات یې کړي نور خلک سره د مولیانو ټول خیرات لره ځي. هغه پیر ګوهرلي وایي موږ کوي، موږ خدای والي وو چې موږ قبر ته ځو. قبر کې څه وو ځو هلته کې الاره دا موږ باندې چې بین نه لګي که نه ورته بین وایي نو بیا موږ دغه ډېر ټوپونه وایي غوښه خوړل پکار دي. دا بدعت دا طریقه بدعت ده. طریقه د رسول الله وسلم دا وه چې څنګه به جنازه وشو نو هغې نه وروسته به بیا دفن کوو. هلته به خلک کیسارو، هغې نه وروسته به واعظ و نصیحت. واعظ و نصیحت سره سره به رسول الله وسلم فرمایل الا ندعو له، اوس ورته دعا وکړئ. دا قابل اصلاح دا رسم زمونږ کلي کې نشته داسې، خو که چا کړي نه هغه چېرته کې د بار نه راغلي خلک په دې مخالفت کوي. دا صحیح رخ ته راولې ده، غلط طریقه ده. قائما بالقسط معنی به صحیح لا یقوم بالدعاء له، لا یقوم بالدعاء. قیام څه ته وایي؟ انتظام. هغې لپاره زموږ استاد عجیب و غریب ځای نه استدلال کوي. جنازې پسې دعا نه، ډېر زیرک انسان و. خلکو هغسې وشرمو چې دا چلې هېڅ چلې نه وکړی، دا دروغ وایي، هېڅ چل نه و شوی. ډېر زیرک انسان و هغه. هغه به ویل چې ګوره د فقې د کتابونو کې دا راځي چې کله یو سړی داسې وخت کې راغی چې جنازه ته شروع شوې ده، نو دی به څه کوي؟ ودرېږي به که شرکت به کوي؟ شرکت به کوي. شرکت یې وکړه بالفرض الله اکبر هغه وویل او هغه سلام وګرځو، نو دی به څه چل کوي؟ اوس د یو تکبیر هغه سره وکړه، یوې لومبی تکبیر تحریمه کړی دی، ته ته څلور تکبیر ټول دوه ورته پاتې دي. نو فقها لیکي دی به 2 ځله الله اکبر وکړي. دا ولې؟ دا په دې وجه چې مړی به ایسارېږي نه، نو دی څه باندې دعا کوي؟ جنازه پسې شي کوي.
द्वदर दे अल्लाह अकबर वही दे पाए कि अस्कार न वही चिकन ब्या व सुबहानक अल्लाहुम्मा या सूरतुल फातिहा या अल्लाहुम्मा सल्ली या दुआ वके पगे निश्ता च सुमरा तकबीरु दे दिली आगरा तकबीरु न वही दा टोले फेका डकरा को सो के न वही और ने गुरी ओ दा वले तदे वजह दारा च मळे दगल त नूरी सारवल निश्ता दा मड़ी इसार की ब्या दुआगानी की असल मतलब आगा शई च कम आगा तकसीमई का सो खराज बाद इलाक़ों की निश्ता बाद इलाक़ों की इश्ता है जैसे तो बाद इलाक़ों तलर से अरा इलाक़े के जान रस्मों दी योज़े तलर नाल तक स्पिंदरू वे कतल दचा बदा से पटके पसरो या जर तक इदा तरखोदो वाला कमीस पे होकर नाले वेलास के दगा और को जानवाज माँ सर मरगरी मार दे मुगले बंदर आ गई इंशाल्लाह ये बोले मैं मुग क्या शे निश्ता अलामत निश्ता ख़ास अलामत थी परेवाने पेजंदे हिजदा आलिम दे मुग निशी पेजंदे ब्याद आगे जान लियो किसे अदा का जाना माजुन आगा जाना माजुना ता तकसीम शी 200 200 300 जाना माजुना दाखलक च वापस जिन दागा कमज़े इमाम ची दागा तजमशी बिया नागा दिल सलसल 200 रुपये और की दागा दा लड़शी ब्या च चाने रावड़ी प पैसों बाने या कर्ज ता ब्या का तो वापस प पैसों रावड़ी नागा बाने ब्या खर्च की दा से शे रवानी अच्छा ब्या मलूशी ने ब्या सो लड़शी अलता ने वाखली ब्या दा तरीके सर तकसीमी दा खैन कम जरिया था बस कल बदे खल्क रहम वर्जी बदे खल्को कल बदीना दा धोखी उजी दा मंगोली दल खपलस्तर को मान पखा वैदा कोल चे इमाम लबे और मुसल्ला जोड़गला अब दा कफन न वसम दा कफन न जोड़ी के ना मुँह को ख़त्म करे अखबल के लिए चलते निश्ता मुसले निश्ता बस आम मुसलमान च संग नूर साहब खलक उधरेगी इमाम दा शांति उधरेगी चे 150 शोश आई न बस ठीक दसो को सादर वाजी ठीक दे चो अखबल मीना उकड़ा सवाल दारे कम बारी का खबर है जरा अगर दा चे के बिलफर्ज ददी मड़ी वारिसान वी और दा मुसला द कफन है सही दा खुद मीरास हिस्सा दा खल को दलेगा अखकारी लेकिन क़यामत पर बद सरदा शही व्याचे वरी की अपने बत सो के चकोरते उसे पे खुद माशूम कभी समझ की दा बाद खबरें डेरे बारीकी लेकिन दा च क़यामत तो पर लेता कर तदीना डेर गन जुड़ी गई दा मक कहता तो सो कम अच्छे बिलफरज मैं जवाल तनवाला प्याण के वापस उठूँगा ये ज़रूरत नहीं तो क़यामत दरवाजे हिसाब किताब चा सर दा डेरा बारी की खबर दा फ़ुक़हाए किराम खुदावी ची सड़े गायब दे बिलफरज या बिलफरज अगर यतीम दे तो दागा दा बरखे न बखैरात निशी कोले दा शेर आका बचे दा कफन है सरा दा खो मीरास पर दे के चलेगी बखैर दा जमुन खल्क दे मीरास ने होगा जो करे मीरास को बता सप्लाई के यो सप्लाई पादिशी है कि मीरास चले दा डेरा नाजुक खबर दा अल्लाह ने यरा पकड़दा तकवा पकड़दा जब सैम द क़यामत पर पखा हो बदाऊ चिकलवे मड़े के हो जनाजा बोश वाला है पसेबा दुआ उशवा दुआ पसेवे इसकात के हो इसकात मने द मड़ी ज़िम्मा फारिगवल सुकूत मने ज़िम्मा फारिगवल दागे ऐसा तरीक़ा दा ची हिसाब किताबों का समर रोजे हजुना ज़कातुन नशीवी ताकि हिसाबों का दाई कफ़ारा और कोस और कहे कि सबा और कहे दमड़ी दमाल ने और का 1/3 हिस्से आता और कोलिश क्या अगर 6 रुपये जुड़ेगी कि 35 से जुड़ेगी और माँ शान तेरा वाले यो फिदिया ब तकसीमेना आसान तरीक़ा था बदा इसकात अदे नमुंग इनकार न कहो इनकार द देना है जतो द 200 रुपये न 2 लाख रुपये जोड़े और पाए कि द कुरान कीमत में यखी अब या यो गप ले जोड़ा कर लगा दा गलत सीजुनी असल के नहीं है दागे दलता के दागे का जुमले हम पखा रशीद इरशाद तालिबीन और रशीद तालिबीन और रशीद बयान पर आखिर के वली लिखल हुआ
چې ټول حقونه د حقوق الله نه خایږي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به فوت شوي. اوس دا ما حضره د هغې مافات نه یو فدیه ده ما سره د غبن فاحش قبوله کړې ده او تا ته مې در بخله. غبن فاحش بغیر بي وویله ته یې لیکلي وو ما سره د یو کلیپ شته دی څه مولیان یې وایي غبن فاحش باندې ښکاره دوکه دا شی ما د ښکاره دوکې سره قبول کو تا ته مې وبخن هغه پې هم دغه الفاظ وایي خو دا خو فدیه هغې ته وایي چې هغه مساکین اخلي فقرا یې اخلي او چې کله آخر راشي هغوی خیرات یې کوي په دې دوکه پوه شوې دا هغه د سپینې جامې غلي دي ظالمان تر اوسه دا فدیه وه صرف د فقیر حق و اوس چې خیرات شو دا پار چا کېږي په هندوم کې الله له وسړی جواب ورکړي ولې دا دوکې کوي دې نه څه جوړوي اسوه میلو شي تا ته 2 چکۍ یا 3 چکۍ یا 200 300 دې نه هېڅ نه جوړېږي اصل کېنولې دغې ته کېږي پورا فدیه ورکوي هېڅ کمی نشته په دې قیام لفظ انتظام ته وایي کېناستو ته نه وي ودرېدو ته قائم بالقسط منتظم دے په انصاف الله دا کل کائنات د یو انصاف لاندې چلی د یو اعتدال لاندې چلی نور په خپل ټایم راخیږي سپوږمۍ په خپل ټایم ستوري په خپل ټایم سړځي ګرمي په خپل ټایم ځي راځي دا ټول انصاف ته الله روان کړی انسان له 2 وخت په ورکړي ځناور له 4 ورکړي دا انصاف باندې مبني شی دی کم سړی چې د کم سیز مستحق هغه ورکړي دا مبني بر انصاف دی بس قائم بالقسط انسان کې دننه یو غړی لګولې ده ښکاري نه کنه خو سړی چې به خوب موړ شي نه ویښېږي که نه ویښېږي یو خو هغې چې دی ګیسي که نه یا داسې چې دا شپې رون کړي جدا خبره ده نور خو هر انسان کې یو قدرتي طبعي غړی لګېدلې ده دی چې مسلمان وي او پاک صاف ملاس وي دی بالکل ویښېږي دا خلک هغه خپل انسانیت چې کوم دی مفلوج کی ختمېږي نو ځکه ته غړی برباد شي الله قائم بالقسط د ځناور ټول په خپل وخت پاسې دي چې څوک پاسوي بانګي د خپل وخت نه چېرته وروسته پاسېدلی انسان خو اشرف المخلوقات دی دا قائم بالقسط دا ټول نظام د الله مبني بر انصاف دی د دې دلیل وګوره دلیل ثمره لا اله الا هو دا دلیل ثمره ده دا کل کائنات الله چلی قیوم بل څوک نشته د دنیا چلونکي نشته قطب ابدال نشته قطب څه ته وایي د میچنې هغه تیرګ د منځ هغه ستن هغې نه غیر چاپېر چې څنګه ګرځي که نه میچن نو داسې وایي د قطب نه غیر چاپېر دنیا ګرځي دا انتظام الله کوي قائم بالقسط لا الہ الا هو نشته لائق د عبادت الا هو سوا دا غنه بل څوک العزیز ډیر زورور دی الحکیم ډیر حکمت والا دی ان الدین عند الله الاسلام دا بیا متوجه شو نصارا او طرف ته دا تاسو دین جو کړه شرک باندې مبنی تسلیث دین ان الدین یقینا دین ان الدین المرضیہ عند الله الاسلام یقینا هغه دین چې هغه د الله د مرضا دین دی د الله پنیز هغه الاسلام معنی المبنی علی التوحید تاسو دین خو دین نه پاتې شوی تاسو پکې درې والے هو قائل یقینا دین پکم چې رضا دی الله د الله پنیز الاسلام هغه اسلام دی د الله مرضی دین هغه اسلام دی وما اختلف الذین اوتوا الکتاب او اختلاف نه کړی هغه کسانو چې ایله کتاب ورکړی شوی اوتوا الکتاب دی که نه دا دغه خلقو چې دا راغلي اسلام قبول نه کو واپس لړل ادا ذلت برداشت کې چې مونږ به څه ورکوو مونږ ذمیان یو مونږ به ټیکس ورکوو اختلاف نه کړی هغه کسانو چې کتاب ولا ورکړی شو الا من بعد ما مگر رستو دینا جاءهم العلم چې راغلی هغوی ته علم د نبی کریم صلی الله علیه صداقت علم ورته راغلی ځکه هغه سره روغ وکړه ذمیان شو هغه له ټیکس ورکو وې منه مباهله نه کولخ دی پیجندا داوله بغیم بینهم
مونږ ویلي بس غذای قرآن د اهل علم حسد لیکلی عالمان چې کوم ژوندي د یو بل په باره کې کومې بدره دی وایي که نه په دې اعتماد مه کوئ محدثین اصول لري اوس خو لګیا خلک علمي رد نه کوي ذات پورې به ونښلي د چا ذات پورې خبرې د چا مه منئ دا غلطي دا قابل قبول نه وي د هم عصرو میانځ کې چشمه کی نه لګي حسدي بغضي کینئ هغې د وجې یو بل پسې لګیا شي غلط کوي چې څوک کوي غلط کوي د یو سړي د فکر سره اختلاف پکاري د هغه ذات سره نه زمونږ مدارس الله دې رحم وکړي شاګرد باندې هر استاد خپل خول چړو کړی چې پلانې دا سره پلانې دا سره میانځ کې هغه هېڅ نه دروغ وایي د دې مطلب دا چې زما طالب علم هلته علم حاصل نه کړي او که علم حاصل شي نو بیا د خپل استاد اصلیت پته لګي لیکن نور څه نشته امام نووي د شرح المهذب مقدمه کې یو رساله لیکلې ده دا کم خلک چې اهل علم دي دا هغه وګوري دا کتاب چې کوم دی دا فقهي کتاب دی 27-28 جلدونه دي غټ دا هغې مقدمه چې کوم دا شرح المهذب اکتل پکار دی پکې یو دا اصل لیکلی دی چې عالم له نه دي پکار چې خپل شاګرد د بل عالم د مجلس نه مني اوس خو ټول لګیا یي څه خلک راځي دلته کې زمونږ خپلوان به یې او را به شي هغه شاګرد دلته ما دا چل کېږي دا ما له ښه راځي ده ما ته چا ویل مې چې ښه ورځي نو بس هلته وایه که نه مونږ خو څوک ځان ته نه کښېنو چا له ښه ورځي هلته ووایه د دې مقصد نور څه نه وي خو چونکې دا خو کله الوګانو پسې ټوپونه وي کله کچرانو پسې لیکن نور څه نه وي خیال یې دا وي چې یاره دلته فایده ورکوي نافایده به ترې موږ ته راشي دا ټول حسد باندې مبني خبري په دې یقین مه ساتئ دروغ وي ټول ګپ شپ لګوي دا خپلوان هم کوي علما دا پردي هم کوي نه خوښوي خلک دا چې د فلان کې ډېر شاګردان دي هر سړی دا غواړي چې دا ټول زما وي تصنیف څوک د چا نه خوښوي داسې عالمان به ډېر کمي چې هغه د چا تصنیف داد ورکړي چې ډېر ښه کتاب ده دغه معتدل مزاج خلک او دا روانه کړی هم دغې خلقو ده امام قرطبي هم لیکي د خپل تفسیر مقدمه کې علماو له دا نه دي پکار چې خپل شاګرد د بل مجلس نه منې کړي پکار دي چې لوړ شي دلته زموږ یو شاګرد ما ته پلان کې مولوي صاحب دور حدیث پڑھاوی لړ شم ما ورته لړ شم خو خوشحاله ونه زه څه نه یم په دې باندې کوم ځای وې ووایه زما اړه کې په دې څه خفګان نه پیدا کېږي تا ته فایده پرېوځي مونږ خفه خو نه یو یو درې ورځې لاړ بیا راغی نه ته مې ولې وي ستا خبره ټیک وه مې ولې وي زه پوهېدم نه نو مې څنګه به ته پوهې چې د احادیثو سره لوبه کوي که نه په یو غنټه کې 12-14 صفحې صحیح بخاري وایي دې ته ویل وایي پوهه جدا چیز دی خو سړی اصول وښیي خپلو شاګردان چې بھائی دا اصول شو ټول کتاب ډاډو ختم نه شي اصول لږ وښیه شاګرد په خپلو خپو را نور په یې طریقه وایه چې څه اشکال یې ماته وایه کار به سمې خو دا هر سړی ما ته داسې مدرسې معلومې دي چې هغې د خپلو موقوف علیه طلباو نه قسم اخلي بلکې داسې معلم یې طلاق کلما وله ورکوي چې پلان کې درس ته به نه ځي عالمان وي ډېر ښه خلک دی مونږ هم وایو ښه خلک دی خو کاش چې ښه شوې ډېر لوی ظلم دی دې کې نور څه نه وي دې کې صرف دا وي چې علم به ښکاره شي زما او د بل چا اثر پرې ونه خېږي دا منع صرف رسول الله وسلم د امام نه کړې ده دلته زه امام یم نو یو سړی به زما د وینا نه بغیر مصلې ته نه مخکې کېږي حکم دی نبی کریم وسلم ولې وجه په کې دا چې شاید دغه آواز ما نه ښایسته وي دی به یې ورځې دپاره راغلي ما له به کار وګوري د دې وجې بې تپوسه دی څوک نه مخکې کېږي البته چې چا ته وویلي چې زه نه یم ته مونځ کوه نو ټیک ده اوس او تقریر هم سړی بې تپوسه نه کوي دا یو جماعت دی هغې کسب دغه دی په خپل ځای باندې یې ودرېږي امام نه تپوس وکړي چې امام اجازت درکړي نو ټیک ده او چې کله اوبه وي نو بیا خو تیمم ضرورت نه وي که نه کوي
अच्छा आलिम मौजूद होता तो ज़रूरत है आलिम तो रजी मुझे उसको खबर हो नहीं खबर सो आलिमान ने गणी ख्वा आलिम गणी चागा आगी सर कमज़ोर है रीदा लड़े क्या जाना जुमात के आलिम मौजूद नागत तो हुआ है जेरे जी मुझे लगते हैं मरा का मुझे तो 2 घंटे खबर हो ठीक है बस अखबल कार चला ताहु चरे अखबल शागर बल जाना मम्मने गए परे जी फ़ायदे दे हासिल की जमुन को अखबल शागरदा अल्हम्दुलिल्लाह खै यकीनी दे वो गुमराह की ना देखा था मुंगे बेदात और रत खुदली द शिरकियात और मुर्त खुदली कादियान और रद मुर्त खुदली द रवाफिज़ और मुर्त खुदली मुंग बिल्कुल मुतमईन ज़ाती तौर पर मुंगे साख लूना चाहिए मुंगे खप हुई बल खा लड़ नो ठीक ना खलक पदे खफकी दलते ये वो जमुंगे शागर दे डेढ़ तंग का मारते और तो सो गए इमा तो चलो खाए मैं लड़ शक और था बस तो फॉल और के प्रे हुए उमागा चले हो बस प्रे हो बेगा कि न कहो दा हसद राजी दा बगी राजी दा अहले इल्मो कम चे हम असर दे दियो बल बारा की खबर हम मनख तो दे लो खलक शिकार शी लगा मोहम्मद बिन इसहाक दे शिकार शे चे इमाम अहमद दागा पबारे की पगब के वेली उचे दज्जाल मिन दज्जाल जिला नो खल्क गसो गणो जरहा और जैते इस्तदलाल गई शेखुल हदीस मौलाना सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह खपल किताब के दुआ या हवालों सरा दज्जाल मिन दज्जाल जिला सही साबित है फ़क़रात खल्फ़ल इमाम के समझ लो सर लेकिन चकर दा खबर राशि चे ईसा अलैहिस्सलाम बराजी जमा कबर ख्वा के वसलाम कई न जबा हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम जब सलाम जवाब और कोम दागे रावी मोहम्मद बिन इसहाक दिन गलत के दागन में नाखिल चले ख्याल ने हाँ इंसाफ वही दागा ना इन क़िराअत खल्फ़ल इमाम फ़रई मसला के अगर दज्जाल ले लेकिन द समाए मोताब बारगे चागा दागी पनीस दाक़ीदे मसला दा पे के अगर बिया हुज्जत और दलील दा बेइंसाफ़ है दा द्वारा हम असर दी मोहम्मद बिन इसहाक और इमाम अहमद हम असर दी और इब्न हम्माम लिखली फ़तुल क़दीर हिदाय शरह की चदा जरह सही न दा तथा दज्जाल मिन दज्जाजिला जरह सही न दा जरह न वा दा यो गप पता और वेली लेकिन संग चे सड़े बलते हुई तो डेल वे शैतानी दा जरह पता हुए लेकिन गप पता और वेले दा हम आसर दे अल्फाज तो गोरे ऐसा हकीकत नहीं दा गप लगी इस दा बगी द वजदी इनकारों को बगी हम बैनम द वजद हसद ना रदी पमियस के वमन यकफुर बे आयातिल्लाह और चाचे इनकारों को दा अल्लाह द आयतुनो फला हुज्जत लहुम वमन यकफुर बे आयातिल्लाह फला हुज्जत लहुम सूरत शुरा के वही हुज्जतुहुम दाहिदतुन हुज्जतुहुम दाहिदतुन